السلام علیکم ناظرین، زه بادشاه خان یم او تاسو ګورئ زمونږه یوټیوب چینل. څنګه حال دی؟ ښه ټیک ټاک یې؟ امید دره به دی چې ښه ټیک ټاک به یې او صحتمند به یې. ګرانو کتونکو، زه دا خبره کومه چې مفتي محمد منیر شاکر صاحب یو عالم دی چې هغه نن سبا په دې سوشل میډیا باندې ډیر وایرل دی. نو د هغه داسې خبرې کوي د قرآن او د صحیح حدیث نه چې هغې ته موږ په سوچ وکړو، د هغې خبرو ته او فکر پرې وکړو. نو انشاءالله الرحمن چې د هغې په خبرو کې ډیر وزن دی او ډیر دغه دی پکې. راځئ چې د هغه دا بیان واورو. زه خلکو له مثال ورکوم، بارها مې دا مثالونه ورکړي چې کله یو بیماری پیدا شي، وایرس پیدا شي. کرونا یو وایرس و، هغې نه مخکې هیضه یوه بیماري وه، پولیو یوه بیماري وه بقول خلکو. دا بیماریانې چې راووتې، ساینسدانان کېناستل د دې دپاره واکسین دوایي ایجاد کړي، او هغه داسې دوایي وي چې څنګه یې ماشوم له ورکړې د ټکه تبه کېږي، لکه بروفین او ډسپرین، پیناډال. دا داسې دوایي ده. موږ سره لیبارټرۍ خو نشته، خو موږ سره دا ماشومان دا بیماران دا لیبارټرۍ دي که زما او ستا ماشوم بیمار شي او چې یو سر بروفین ورکو 20 منټ پسې چې ګورو ته به یې ناست دی. زمونږ لیبارټري وایي چې دا اصلي دوایي ده، دوز صحیح ده. اوس چې کله بیا د دې دوایي مانګ زیات شي، نو بیا کله کله کمپني وایي چې هلکه ګټه پکې 2 روپۍ ده، شی ډېر خرڅېږي، راشه لغونې پکې ده معمولي غونې داسې دا میټیریل پکې کمزوری که چې 2 روپۍ پاتې کېږي، 10 به پاتې کېږي. میټیریل کمزوری کی دوایي خرابه شي. موږ سره لیبارټري خو نشته چې موږ ته پته ولګي چې میټیریل خراب دی، خو موږ سره دا لیبارټري ده چې به یې موږ ماشوم له ورکو ته به یې نښه کېږي، بلې ماشوم له ورکي، بلې ورکي. ورځ جومات ته جمعې ته سړی راوځي، هلکه دا بروفین خو سړو کار نه کوي. دا بل وایي چې هلکه زما زوی ورسره ټیک نه شي. بل سړی وایي چې هلکه ما بله ورځ پرې ځان ستړی کړه، نیمه بوتل مې په زوی وخوړ، هغه هم ټیک نه شه. هغه ځای نه بل سړی وایي چې هلکه زه خو میاشتې نه بچي له دا ورکوم نه ټیکېږي. دې لیبارټریو نه پته ولګېده چې شی بدل شوی دی. خبره پوهېږي. زمونږ دین چې کله الله راولېږلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ډاکټر و د دې امت. اوس خو حکیم الامت نور خلک دي، دا حکیم الامت دی، دا محقق العصر دی، دا فقیه العصر دی. مړه مسلمان چې شرمېدی دا نومونه خو به نه کېښودی. مفتی اعظم، حالانکې مفتی اعظم څوک دی؟ الله دی. په مخ د ځمکه به څوک مفتی اعظم وي، خو ځه چې څوک د حکومت ټوټو وي، هغه ته حکومت غټه نامه ورکوي نن سبا. دا د دنیا دستور دی، څوک دې په دې نه خفه کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چونکه علاقه کې شرک و، کفر و، بدینی و، قتل و غارت و، بدی وي، زناګانې وي، شرابونه و، کبابونه و، ډېرې بیمارۍ وي. الله ډوز راولېږلو قرآن په شکل کې. داسې ډوز و چې ابوبکر له یې ورکړه، ابوبکر صدیقي ته جوړ کړ. عمر د اسلام نه مخکې دومره خطرناک سړی و چې توره یې راواغسته چې نن د محمد ختم نه کمه، دا خو مړه هسې زموږ دپاره درد سر شي چې پیغمبر د وجلو اراده وکړي. دا څومره لوی کفر دی. لار کې چا ورته وویل چې د خور حالت دی واله فاطمه، هغه مسلمانه شوې ده. مړه خو چې هغې له ورغې، هغه ځای کې ورته ډوز میلاو شه د قرآن. عمر فاروق ته جوړ شه، عثمان له ډوز میلاو شو، ذوالنورین ته جوړ شه، علی ته ډوز میلاو شه، حیدر کرار ته جوړ شه. 1.5 لاک څه یهودو، څه نصاراو، څه مشرکانو، څه غلامانو، څه چې کوم دی قاتلانو، څه وحشیانو، څه پلانی را جمع شوه. الله تعالی ولا ډوز ورکړ، 1.5 لاکو کسانو نه صحابه جوړ.
دا ډوز ولا ورک رضی الله عنهم ورضوا عنه. اورورا چې کله میټیریل بدل شو د کې شک نشته چې موږ سره پیغمبر موجوده نشته، وحی نشته چې موږ ته وایي چې ډوز بدل دی، خو موږ ګورو چې کوم د شفا هسپتالونه دي، ډاکټران دي، جماعت کې دننه ډاکټر دی ملا صاحب، مدرسه هسپتال دی او په هغې کې دننه ډاکټران او کمپاوډران دي، مولیان طالبان، هغه ټول بیماران دي. هسپتال کې دننه کار کوي، د ریوند په مرکز کې دننه کار کوي، د جهاد په میدانونو کې کار کوي، دارو تصنیف کې علما، دارو تربیت کې علما، مدرسه کې علما، دعوت و تبلیغ کې علما. علما څوک دي؟ ډاکټران. او دا مدرسه او دا جماعتونه هسپتالونه دي، هسپتال کې ډاکټران ټول بیماران دي. دا څنګه ډوز دی چې دا ور سره نه ټیکیږي؟ غیبت دوی کوي، دروغ دوی وي، حسد دوی کوي، کینه په دوی کې ده، جماعت پرست دوی دي، پارټي بازی په دوی کې ده، جنکو ته دوی ګوري، موبایل کې تصویران ګنده دوی ساتي او په خپل پرټه باندې سر ماتي، امیر په خدای مانی. نو سړی چې هسپتال کې دننه ډاکټران بیماران دي، زه د دا ډوز څنګه ومنم چې دا 1 نمبر ډوز دی؟ دې ډوز کې ملاوټ شوی دی. دا ډوز چې کله سوچو محمد رسول الله کافران او لور کا صحابه ته جوړ کړ. صحابه د پرون ورځې څوک؟ مشرکان کافران خلقو، خو چې دا ډوز ورته استعمال شو صحابه ته جوړ شو. اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا. دا څنګه ډوز دی چې نن کم ډاکټر دی، کم په لیبارټری کې چې دننه کار کوي هغه بیمار دی، د حسد بیمار، د کینی بیمار، د بغض بیمار، د غیبت بیمار، د پرټه بازی بیمار، د اقربا پرورې بیمار، د دنیا پرسته بیمار. والله کې در سره ومنم چې ډوز 1 نمبر دی، چې څوک نه پوهیږي الله دې پوهیږي.